بسم الله الرحمن الرحیم د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 59 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فصل: المستثنى لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها، وهو على قسمين متصل، وهو ما أخرج عن متعدد بإلا وأخواتها، نحو جاءني القوم إلا زيدا، أو منقطع وهو المذكور بعد إلا وأخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه، نحو جاءني القوم إلا حمارا. فدی فصل کی مصنف رحمه الله تعالی په 12 منصوباتو کې اتم نمبر منصوب ذکر کئی او هغه د مستثنا. دا کوم عبارت چې مونږ اولوستو نو مصنف رحمه الله تعالی په دې عبارت کې د مستثنا تعریف ذکر کړی دی او د مستثنا 2 اقسام ذکر کړی دي او د هر یو قسم تعریف کړی دی او په مثال سره د هغې وضاحت کړی دی. د مستثنا تعریف مصنف رحمه الله تعالی په دې الفاظو سره کړی دی: المستثنا لفظ یذکر بعد الا واخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها. چې مستثنا دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې هغه د الا او د هغې د اخواتو نه وروستو ذکر کړی شوي وي. مستثنا دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې هغه د الا او د الا د اخواتو نه عام طور باندې وروستو ذکر کړی شوي وي. د الا د اخواتو نه مراد دا الفاظ دي: عدا، خلا، ما عدا، ما خلا، حاشا، لیس، لا يكون، غیر، سوا، سوا او حاشا. نو د الا سره دا 11 حروف دي. د الا نه علاوه دا نور کم 10 الفاظ دي. نو دی 10 الفاظو ته د الا اخوات وي. دا حروف استثناء دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې مستثنا منه ته د کوم حکم نسبت شوی دی نو د هغې حکم نسبت مستثنا ته نه دی شوی الا او تدې چې کم اخوات دي. نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې مستثنا منه ته د کوم حکم نسبت شوی دی د هغې حکم نسبت مستثنا ته نه دی شوی او عام طور باندې د الا او تدې چې کم اخوات دي تدې نه مخکې چې کم لفظ دی دغه لفظ ته مستثنا منه وی او د الا او تدې د اخواتو نه کم وروستو لفظ دی دې ته مستثنا وی. د الا او د هغې د اخواتو نه کم مخکې لفظ دی دې ته مستثنا منه وی. او تدې نه چې د کم سیز استثنا شوي ده د دې مستثنا منه نه چې د کوم لفظ وباسلی شوی دی نو دې ته مستثنا وی. مثلا جاءني القوم الا زيدا، چې قوم راغې سوا د زید نه، یعنی زید د قوم سره نه دی راغلی.
نو دلته دا الا دا حرف استثناء ده او تدین مخکې د قوم لفظ ذکر دی نو دا قومو دا مستثنا منه ده او د الا نه بعد زید ذکر دی نو دا زید دا مستثنا ده نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې مستثنا منه ته د کوم حکم نسبت شوی دی هغه حکم دا مستثنا ته شامل نه دی نو مستثنا منه ته دا نسبت شوی دی چې قوم دا راغلی دی قوم ته د مجیعت او د راتللو نسبت شوی دی خو د الا موږ ته دې خبرې خبر راکو چې د راتللو او د مجیعت دا کم حکم دی نو دا حکم زید ته شامل نه دی زید ته دې حکم نه مستثنا دی نو معنی دا شوه چې قوم راغې سیوا د چانه د زید نه نو ته دې قوم ته دې راتللو نه مونږه دا زید داتې مستثنا کو دا زید مو ته وباسو نو دې زید ته به مونږه څه وایو مستثنا به وایو او د کوم څیز نه وباسو د قوم نه وباسو نو دې قوم ته مستثنا منه وایي مخکې زید په دې قوم کې شاملو خو د الا په ذریعې سره مونږه د مجیعت ته د حکم نه دا زید را وباسو نو د زید ته به مونږه مستثنا وایو او دا قوم دا مستثنا منه دی نو مصنف رحمه الله تعالی فرمای المستثنا لفظ چې مستثنا دا هغه لفظ دی یذکر بعد الا واخواتها چې دا ذکر کولی شي د الا او د هغې د اخواتو نه وروستو او دا د څه دپاره ذکر کولی شي لیعلم دې دپاره چې دا خبره معلوم کړی شي انه لا ينسب الیه چې نسبت نه دی کړی شوی د مستثنا طرف ته الیه کې د ها ضمیر دا مستثنا ته راجع دی چې مستثنا ته د هغې څیز نسبت نه دی شوی ما نسب الی ما قبلها د کوم څیز نسبت چې ته دې نه مخکې لفظ ته شوی دی یعنی مستثنا منه ته چې د کوم حکم نسبت شوی دی نو د هغې حکم نسبت دا مستثنا ته نه دی شوی نو دا خو د مستثنا تعریفو بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمایی وهو علی قسمین متصل و منقطع چې دا مستثنا دا په دوه قسمه باندې ده د مستثنا یو قسم دی متصل او دویم قسم دی منقطع او مصنف ته د دواړو قسمونو په خپل تعریف کړی دی د متصل تعریف ادا کړی دی هو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها چې مستثنا متصل دا به مونږه هغې مستثنا ته وایو چې هغه د الا او د هغې د اخواتو په ذریعه باندې د مستثنا منه نه وباسلی شوي وي مستثنا متصل دا به مونږه هغې مستثنا ته وایو چې هغه د الا او د الا د اخواتو په ذریعه باندې د مستثنا منه نه یعنی د ډیرو نه وباسلی شوي وي او آسان تعریف به مونږه دا وکړو چې مستثنا متصل به مونږه هغې مستثنا ته وایو چې هغه په مستثنا منه کې داخل وي یا د مستثنا منه د جنس نه وي د حروف استثناء نه مخکې مستثنا په مستثنا منه کې داخل وي خو د الا او د هغې د اخواتو په ذریعه باندې مونږه د مستثنا منه نه وباسو نو دې ته به مونږه مستثنا متصل وایو لکه د دې مثال ورکړی دی جاءني القوم الا زیدا نو دا قوم دا کم لفظ دی نو دا د سړو جماعت ته شامل دی قوم دا د سړو یو جماعت ته وایي نو په دې قوم کې دا زید هم شامل دی څنګه چې پکې عمر شامل دی بکر پکې شامل دی خالد پکې شامل دی نو په دې قوم کې زید هم شامل دی که زه داسې ویم چې جاءني القوم
نو دا لفظ زید ته هم شامل دی او زید په دې قوم کې داخل دی ته دې قوم د خلکو د جنس نه دی خو چې زه بیا داسې ویم جاءني القوم الا زیدا نو دا الا په ذریعه باندې دا زید دا مونږه ته دې قوم نه سکو را وباسو چې قوم ته د راتللو کم نسبت شوی دی نو زید ته دغې راتللو دا کم حکم دی نو ته دې نه څه دی مستثنا دی او پښتو کې عام طور باندې ته دې مونږه معنا کوو سیوا چې قوم راغې سیوا د چا نه د زید نه قوم راغې سیوا د زید نه نو د الا معنا مونږه د په سیوا سره کوو سیوا د زید نه نو خلاصه دا شوه چې مستثنای متصل دا به مونږه هغې مستثنا ته وایو چې مستثنا د حروف استثناء نه مخکې په مستثنا منهو کې داخل وي د هغې د جنس نه وي خو د الا او تدې د اخواتو په ذریعه باندې د دې مستثنا منهو نه وباسي نو دې ته مستثنای متصل وایي دویم قسم دی مستثنای منقطع نو دا د مستثنای متصل الټ دی او صاحب کتاب ته دې تعریف داسې ذکر کړی دی وهو المذکور بعد الا واخواتها چې دا د الا او تدې د اخواتو نه وروستو ذکر کړی شوی وي غیر مخرج عن متعدد خو دا د متعدد نه یعنی د مستثنا منه نه نه وباسلی شوي ولې نه وباسلی شوي لعدم دخوله فی المستثنا منه ځکه چې دا مستثنا په مستثنا منه کې اډو داخل هم نه ده خلاصه ته دې دا ده چې مستثنای منقطع دا به مونږه هغې مستثنا ته وایو چې مستثنا په مستثنا منهو کې اډو داخل هم نه وي دا د مستثنا منهو نه نه وباسلی شوي ځکه چې دا مستثنا په مستثنا منهو کې داخل نه ده لکه د دې مثال عام طور باندې ذکر کوي چې جاءني القوم الا حمارا نو په دې جمله کې دا حمارن دا مستثنای منقطع دی ولی ځکه چې دا په مستثنا منهو کې داخل نه دی دا حمار دا د مستثنا منهو د جنس نه دی نو چې کله مستثنا په مستثنا منهو کې داخل نه وي د هغې د جنس نه وي نو دې مستثنا ته به مونږه مستثنای منقطع به وایو نو صاحب کتاب د مستثنا دا دو قسمونه ذکر کړي دي نو فرمایي وهو علی قسمین چې دا مستثنا دا په دوه قسمه باندې ده متصلون یو قسم متصل او د متصل تعریف کړی دی وهو ما اخرج عن متعدد او مستثنا متصل دا هغې مستثنا ته وایي اخرجه چې هغه وباسلی شوي وي عن متعدد د ډیرو نه به الا و اخواتها د الا او تدې د اخواتو په ذریعه باندې نحو جاءني القوم الا زیدا نو په دې مثال کې دا زیدن دا مستثنا متصل ځکه چې دا د الا نه مخکې په دې قوم کې داخل وه خو د الا په ذریعه باندې بیا د دې قوم نه وباسلی شوي ده قوم ته چې کوم د راتللو نسبت دی نو دغه نسبت دا زید ته نه دی شامل او دویم قسم دا دی او منقطعون یعنی مستثنا به یا متصل وي او یا به څه وي منقطع وي وهو المذکور بعد الا واخواتها دا هم د الا او د دې د اخواتو نه وروستو ذکر کړی شوي وي غیر مخرج عن متعدد خو دا د متعددو نه د ډیرو نه نه وباسلی شوي ولی لعدم دخوله فی المستثنا منه ځکه چې دا په مستثنا منه کې داخل نه وي نو چې داخل نه وي نو بیا د خروج ضرورت هم نه وي خروج خو اله کېږي چې کله پکې دخول وي نو دلته دا مستثنا په مستثنا منه کې داخل نه ده نو چې داخل نه ده لہذا نو دا د هغې نه وباسلی شوي هم نه ده لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جاءني القوم الا حمارا نو دلته حمارا دا مستثنای منقطع ده ځکه چې دا په مستثنى منه کې داخل نه ده د مستثنى منه د جنس نه ده بیا مصنف رحمه الله تعالی کم راتلونکي عبارت دی نو په دې کې د مستثنا اعراب ذکر کوي خو مصنف چې د مستثنا د اعراب په کم انداز سره ذکر کړی دي نو دا د طلباو دپاره لږ پیچیده دي نو لومبی به دا مونږه په اسان انداز سره زبانی به ذکر کو د مصنف رحمه الله تعالی په ترتیب باندې به نه ذکر کو
او بیا به ان شاء الله تعالی زمونږ کم آینده درس دی نو بیا به مونږ د مصنف رحمه الله تعالی دا کم عبارت دی نو ان شاء الله تعالی تدی تفصیل او تدی وضاحت بکو. دې دپاره تاسو مهرباني وکئ چې یو خالی صفحه دا خپل مخې ته کېدی او قلم پن یا پنسل راوالی تاسو به ان شاء الله تعالی تدې دپاره یو نقشه جوړوئ چې کله دغه نقشه ستاسو مخې ته وي نو ان شاء الله تعالی د مستثنا چې کم اعراب دي نو دا به تاسو ته انتهایی آسان وي. نو د مستثنا دپاره د الا سره یولس الفاظ دا استعمالیږي. د مستثنا دپاره د الا سره یولس الفاظ استعمالیږي او دا غي ذکر مونږ وکړو چې هغه د دي خلا د عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون غیر سوا سوا او حاشا. نو دلته چې کم تفصیل په دې یولسو کې نو هغه په الا کې دی. نو د الا د پاره به مونږه نقشه جوړو او د الا نه علاوه د نور کم لس دی نو په هغې کې چې کم خلا لفظ دی خلا عدا ما خلا ما عدا لیس او لا یکونو دا شپږ حروف خلا عدا ما خلا ما عدا لیس او لا یکونو. نو تدی یولس وړونه رستو د اکثر علماء نحو په نسبت باندې مستثنا دا منصوب وي او غیر سوا سوا او حاشا تدی سلورو نا ورستو د اکثر علماء نحو په نسبت باندې مستثنا مجرور وي. نو مونږه د لسو ذکر وکړو د خلا عدا ما خلا ما عدا لیس لا یکونو تدی شپږو الفاظو نا ورستو مستثنا د اکثر نحویانو په نسبت باندې مجرور وي او د غیر سوا سوا او حاشا تدی سلورو الفاظو نرستو د اکثر نحویانو په نسبت باندې مستثنا دا مجرور وي. نو اوس راځو مونږه د الا د پاره د الا کم تفصیلات دي نو ان شاء الله تعالی دغه به ذکر کو او تدی د پاره به مونږه نقشه جوړو. نو تاسو د صفحې کم بر سر دی داغی په کم مینز دی نو پاغی که اولی کئی مستثنا با الا کے اعراب کی تفصیل چې د مستثنا با الا د اعرابو تفصیل یعنی د الا نه بعد چې کم مستثنا راشي داغی اعراب دا بمونگا سنگوایو. بیا تدین تاسو دو کرخی راکا گئی یعنی د مستثنا با الا دا بمونگا تقسیم کو په دو باندې یو طرف ته تاسو ولیکئ د یو سطر نه لاندې ولیکئ متصل او د بل سطر نه لاندې ولیکئ منقطع. بیا کم متصل دی د منقطع نور قسمونه نشته دی بیا کم متصل دی نو تدی متصل تدی به مونږه بیا تقسیم کوو موجب او غیر موجب تا یعنی مستثنای متصل دا په دو قسمه باندې را یو تدین لاندې تاسو ولیکئ چې دو سطرونه ترې راکاږئ د یو نه لاندې ولیکئ موجب او د بل د لاندې ولیکئ غیر موجب. تدې ان شاء الله تعالی مونږ وضاحت کوو چې کلام موجب څه ته وایي او کلام غیر موجب څه ته وایي. بیا کم غیر موجب دی نو تدې تقسیم بیا تاسو وکئ دوو ته تدین هم لاندې تاسو دو سطر او دو کرخی دا راکاږئ د یو سطر لاندې ولیکئ مقدم او د دویم سطر د لاندې ولیکئ غیر مقدم. بیا دا کم غیر مقدم دی نو دا هم تاسو بیا تقسیم کئ په دو باندې د یو سطر لاندې ولیکئ مذکور او د بل سطر لاندې ولیکئ غیر مذکور. یو ځل بیا زه تاسو ته دا نقشه بیانوم تاسو بالکل د صفحې چې کم مینځ دی په هغې کې ولیکئ مستثنا با الا کې اعراب کی تفصیل
بیا تدین لاندې تاسو دو سطر راکاږئ یو طرف ته متصل ولیکئ بل طرف ته منقطع ولیکئ بیا د متصل تدی بیا دو قسمونه جوړ کړئ یو ته ولیکئ موجب او بل ته ولیکئ غیر موجب بیا کوم غیر موجب دی نو دا هم تاسو په دو باندې تقسیم کړئ یو ته ولیکئ مقدم او بل ته ولیکئ غیر مقدم بیا کوم غیر مقدم دی نو دا هم په دو باندې تقسیم کړئ یو ته ولیکئ مذکور او بل ته ولیکئ غیر مذکور نو اوس مونږ دې ته اعراب لیکو چې تدې اعراب دا به مونږ څنګه وایو نو کم منقطع دی مونږ ویلو چې مستثنا به الا ابتداء په دوه قسمه باندې دا یو د متصل او بل د منقطع نو منقطع د تاسو ولیکئ منصوب چې کله مستثنا دا مستثنای منقطع وي نو دا به د همیشه د پار او د الا نورستو وي چې کله مستثنا منقطع د الا نورستو وي دا تفصیل مونږ د الا وایو چې کله مستثنای منقطع وی نو دا با د همیشه د پاره منصوب وي لکه څنګه چې مونږ دا مثال ذکر کو جاءن القوم الا حمارا نو پدې کې دا حمارا دا مستثنای منقطع دی نو چې کله هم مستثنا منقطع وي نو دا با منصوب وي بیا مونږ کم مستثنای متصل وا نو تدې دوه قسمونه ذکر کړو د متصل تعریف خو مخکې مونږ ذکر کو چې مستثنا په مستثنا منه کې داخل وي مستثنا د مستثنا منه د جنس نه وي خو د الا او د هغې د اخواتو په ذریعه باندې مونږ د مستثنا منه نه راوباسو نو دا مستثنا متصل دا په دوه قسمه باندې ده دغه کلام چې به کوم کې مستثنا ده دا به یا کلام موجب وي یا به کلام غیر موجب وي دا مستثنا متصل چې به کوم کلام کې ده په کوم عبارت کې ده نو دا به یا کلام موجب وي او یا به کلام غیر موجب وي کلام موجب هغه کلام ته وایي چې په هغې کې نفي نهي او استفهام نه وي کلام موجب دا به مونږ هغې کلام ته وایو چې په هغې کې نفی نهی او استفهام نه وي نفی او نهی په دې کې فرق دی نفی دې ته وایي چې دا کار نه دی شوی په هغې کې دا کار نه کول بیان شوي او نهی د یو کار نه منع کول وي مثلا زه داسې ویمه چې لا یضرب زیدون چې زید وال نه کوي ما یو خبر ورکو چې زید وال نه کوي نو دا نفي ده خو چې زه داسې ویم چې لا تضرب ته مه وهه نو ته ما د کار نه منع کړې نو دې ته څه وایي نهي وایي نو نفي او نهي کې معنوي طور باندې فرق دا دی چې په نفي کې د یو کار نه کول بیانول وي او په نهي کې د یو کار نه منع کول وي او استفهام خو د یو څیز په باره کې تپوس کول دي نو کلام موجب به مونږ هغې کلام ته وایو چې په هغې کې نفي نه وي نهي پکې نه وي او استفهام پکې نه وي دا درې واړه پکې نه وي او کلام غیر موجب به مونږ هغې کلام ته وایو چې په هغې کې د دې درې څیزونو نه یو څیز موجود وي یا پکې نفي وي یا پکې نهي وي او یا پکې څه وي استفهام وي نو چې کم مستثنا دا په کلام موجب کې وي نو دا به هم څه وي منصوب به وي چې کومه مستثنا دا په کلام موجب کې وي نو دا به منصوب وي لکه څنګه چې مونږ دا مثال ذکر کو چې جاءن القوم الا زیدن نو دا کلام موجب دی ځکه چې نفي نهي استفهام پکې نشته دی نو دا مستثنا دا منصوب ده او کچری مستثنا دا متصل وي او په کلام غیر موجب کې وي نو بیا مونږه په هغې کې تفصیل ذکر کو چې د دې بیا دو قسمونه دي یا به مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي او یا به مقدم نه وي چې کله مستثنا په کلام غیر موجب کې وي نو بیا به مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي یا به نه وي یعنی مستثنا به د مستثنا منه نه مخکې ذکر وي او یا به ته مخکې ذکر نه وي که چېرې مخکې ته ذکر وي نو بیا به هم مستثنا منصوب وي که چېرې مستثنا دا په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې وي نو بیا به هم مستثنا دا به منصوب وي نو په دې صورت کې به هم
مستثنا منصوب وي او تدی مثال لے ما جاءنی الا زیدا احد ما جاءنی الا زیدا احد نو دلتا کستاسو خیال وی دا کلامی غیر موجب دے ځکه چې په دې کلام کې نفي راغله ما جاءني الا زیدا احد او مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شوي ده مستثنا منه دا احدن دی او مستثنا دا زید دی یعنی اصل عبارت دا دی ما جاءني احد الا زیدا خو دلته دا مستثنا په مستثنا منه باندې مخکې شوي ده نو چې کله کلام غیر موجب وي او مستثنا دا په مستثنا منه باندې مقدم وي نو په دې صورت کې به هم مستثنا دا به منصوب وي او کچری کلام غیر موجب وي او مستثنا په مستثنا منه باندې نه مخکې شوي بلکې مستثنا منه مخکې وي او مستثنا وروسته وي مونږ ته دینه داسې نقشه کې ولیکل چې کلام غیر موجب وي نو بیا د هغې مونږ دوه قسمونه ذکر کړل یو مقدم بل غیر مقدم د مقدم تفصیل مونږ وکړو چې مقدم کې به هم څه وي منصوب وي نو مقدم ته تاسو منصوب ولیکئ او بل مونږ دا ولیکل چې غیر مقدم نو کچری مستثنا په مستثنا منه باندې نه مخکې شوي او دا کلام غیر موجب وي نو بیا هم ته دې دوه صورتونه دي یا به مستثنا منه مذکور وي یعنی مستثنا منه به په عبارت کې ذکر وي او یا به مستثنا منه محذوف وي په عبارت کې به ذکر نه وي نو کچری مستثنا منه دا مذکور وي نو په دې صورت کې دا کومه مستثنا ده نو ته دې منصوب ویل هم جایز دي او په مبدل منه باندې چې کم اعراب دي نو هغه اعراب هم په مستثنا باندې ویل جایز دي یعنی مستثنا منه به مبدل منه وي او دا مستثنا به لسوي بدل نو په مستثنا کې دو صورتونه جایز منصوب او بدل ویل پدې کې تدی مثال دے ما جاءني احد الا زیدا او زیدن زیدن ویل هم جایز دي او زیدن ویل هم جایز دي نو په دې مثال باندې که تاسو غور وکړئ نو دلته دا کلام غیر موجب دی کلام غیر موجب دی او مستثنا په مستثنا منه باندې نه د مخکې شوي او مستثنا منه دا مذکور ده لہذا په مستثنا کې وسو دو وجه ویل جایز دي د دې منصوب هو ویل هم جایز دي چې موږ داسې وایو ما جاءني احد الا زیدا او د بدل اعراب په دې کې هم ویل جایز دي نو چونکې مستثنا منه مرفوع ده احد مرفوع دی نو ته دې وجې نه دا زید مرفوع ویل دا هم جایز دي نو کچری مستثنا متصل وي کلام غیر موجب وي او مستثنا په مستثنا منه باندې نه مخکې شوي او مستثنا منه مذکور وي نو بیا په مستثنا کې دو ویل وجه ویل جایز دي منصوب ویل هم جایز دي او په دې کې د مستثنا منه نه بدل جوړول دا هم جایز دي او اخرنی صورت دا دی چې دغه صورتونه وي یعنی مستثنا متصل وي کلام غیر موجب وي مستثنا په مستثنا منه باندې نه مخکې شوي او مستثنا منه نه ذکر شوي مستثنا منه محذوف وي نو په دې صورت کې بیا مستثنا ته دې اعراب به علی حسب العوامل وي یعنی کچری مخکې کم لفظ دی هغه د مرفوع د فاعل کېدو تقاضا کوي نو دا به بیا مرفوع وي او کچری هغه د نصب تقاضا کوي نو دا مستثنا به منصوب وي او که هغه د جر تقاضا کوي نو دا به بیا څه وي مجرور به وي خو دا په هغه صورت کې چې کله مستثنا منه دا نه ذکر شوي نو ته دې مثال دی یو مثال مونږ سره دی ما جاءني الا زید نو که په دې مثال باندې تاسو غور وکړئ ما جاءني الا زید نو په دې مثال باندې اوس تاسو غور وکړئ د ټول لومبۍ خدا خبره ده چې دلته مستثنای متصل ده دا خبره خو ټیک ده د نقشې کې تاسو د سر نه شروع وکئ دلته مستثنای متصل ده
دویم دا چې دا کلامی غیر موجب دی. ولی غیر موجب دی؟ ځکه چې په دې کې حرفي نفي ده او مستثنا په مستثنا منه باندې نه د مخکې شوي بلکې مستثنا وروستو ده. او څلورمه خبره دا ده چې دلته مستثنا منه نه د ذکر شوي. نو دا ټول شرایط پکې موجود دي. نو مونږ دا ویل چې کله داسې صورت وي نو بیا به د مستثنا اعراب علی حسب العوامل وي. نو دلته تاسو وګورئ نو دا جاء دا فاعل غواړي، د جاء د پاره مفعول به دا یا موجود دی خو فاعل غواړي او مستثنا منه مذکور نه ده، لہذا دا مستثنا دا به مونږه مرفوع وایو. نو مونږ به داسې وایو چې ما جاءني الا زیدون. اوس د حالت نسبی مثال له ما رأیت الا زیدن. نو دلته هم دغه ټول صورتونه موجود دي. مستثنا متصل ده، کلام غیر موجب دی، مستثنا په مستثنا منه باندې نه د مخکې شوي خو مستثنا منه محذوف ده. خو دلته دا مستثنا دا اوس په حالت نسبی کې ده ځکه چې رأیت ځان له مفعول به غواړي نو دا زیدن دا به مونږه منصوب وایو. او د حالت جری مثال له ما مررت الا بزید دلته هم دغه صورتونه دي خو دلته په مستثنا باندې با حرف جر داخل شوی دی، لہذا دا مستثنا دا به مونږه مجرور بوایو. نو تدې پوره خلاصه دا شوه چې په دې ټولو صورتونو کې که مستثنا متصل وي که منقطع وي، بیا که متصل کې موجب وي که غیر موجب وي، که مقدم وي او که غیر مقدم وي، او که مذکور وي او که غیر مذکور وي، په دې ټولو صورتونو کې د مستثنا منصوب ویل ټیک دی سوا د دوو صورتونو نه. په دې ټولو صورتونو کې د الا نه وروستو چې کومه مستثنا ده د دې منصوب ویل دا ټیک دی سوا د دوو صورتونو نه. یو صورت دا دی چې کله مستثنا متصل وي، کلام غیر موجب وي، مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم نوي خو مستثنا منه محذوف وي او کم عامل له هغه د څه تقاضا کوي؟ د رفع تقاضا کوي. نو بیا به مونږه مستثنا مرفوع وایو لکه ما جاءني الا زیدون. او بل صورت دا دی چې دغه ټول صورتونه پکې بیا هم دي چې مستثنا متصل وي، کلام غیر موجب وي، مستثنا منه په مستثنا باندې نه مخکې شوي او مستثنا منه محذوف وي او په مستثنا باندې د حروف جارونه یو حرف داخل شوی وي، یعنی مستثنا په حالت جری کې وي نو په دې صورت کې به مجرور وي. تدین علاوه چې د ټول صورتونه دي نو په دې کې د مستثنا منصوب ویل دا ټیک دی. نو که په دې طریقې سره مونږه د مستثنا به الا اعراب دا په ذهن کې کیدو نو ان شاء الله تعالی په دې طریقه باندې به یادول دا مونږ ته انتهایی آسان وي. او بیا خو دغه خلاصه چې ما ویله چې په دې ټولو صورتونو کې د مستثنا منصوب ویل ټیک دی سوا د دوو صورتونو نه، نو په دې طریقه باندې خو بیا انتهایی آسان دي چې صرف مونږه د اخرنی چې کم صورتونه دي چې دې ته مونږ خیال کوو چې په بعض وخت کې د مستثنا مرفوع ویل هغه ضروری دي او په بعض صورتونو کې مجرور ویل دا پکې ضروری دي. نو چې دې دوه صورتونو ته مونږ خیال کوو. ان شاء الله تعالی کم زمونږ آینده درس دی نو په هغې کې به مونږ مصنف چې کم تفصیلات کړي دي نو ان شاء الله تعالی ته دغې به هم وضاحت کوو، خو چې کم از کم دونه خبره دا زمونږ په ذهن کې وي. اوس راځو مونږ یو ځل بیا ته دې عبارت ترجمې له او دا کم مثالونه چې مصنف ذکر کړي دي نو ان شاء الله تعالی ته دې ترکیب بکو. نو مصنف فرمایي فصل المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها. مستثنا دا به مونږ هغه لفظ ته وایو چې هغه د الا او د هغې د اخواتو نه وروستو ذکر کړی شوي وي. ليعلم انه لا ينسب الیه ما نسب الى ما قبلها. د دې دپاره چې د مستثنا ته د هغې حکم نسبت نه دی کړی شوی د کوم حکم نسبت چې تدې ما قبل طرف ته کړی شوی دی. دې عبارت کې دا المستثنا دا مبتدا ده او دا مرفوع ده په ضمه تقدیری سره ځکه چې دا اسم مقصور دی
او مونږ دا ویلیو چې د اسم مقصور د هغې حالت رفعي، حالت نسبي او حالت جری په درې واړه حالتونو کې به تدې اعراب دا به تقدیري وي. او دا لفظ یذکر بعد الا و اخواتها دا جمله دا ولا خبر جوړیږي. او دا لفظ دا موصوف دی او دا یذکر بعد الا و اخواتها دا ولا صفت جوړیږي ځکه چې دلته د نکرې نه بعد فعل راغلی دی. او دا قاعده مونږ بیان کړې وه چې د نکرې نه بعد کله فعل راشي نو عام طور باندې نکره موصوف جوړیږي او دا فعل دا جمله فعلیه دا ولا صفت جوړیږي. المستثنى لفظ یذکر بعد الا و اخواتها لیعلم انه لا ينسب الیه ما نسب الى ما قبلها. وهو على قسمین، دا مستثنا دا په دوه قسمه باندې دا، یو د متصل او بل منقطع. دا هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. او دا خبره مخکې مونږ ذکر کړې وه چې کله ضمیر مرفوع منفصل دا د جملې په شروع کې راشي نو عام طور باندې دا مبتدا جوړیږي. او علی قسمین دا جار مجرور دا ولا خبر دی. قسمین چونکې تسنیه ده نو د تسنیه حالت جری او حالت نسبی دا په یا ما قبل فتحې سره وي. او متصل او منقطع نو په دې کې ترکیبي طور باندې درې احتمالات دي. یو دا دی چې دا خبر دی دو مبتدای محذوب د پاره یعنی احدها متصل او ثانیها منقطع. دویم احتمال پکې دا دی چې دا بدل دی دو ما قبل نه یعنی دا قسمین نه. نو قسمین چونکه مجرور دی نو دا به هم مجرور بیا موږ داسې وایو متصل و منقطع. او دریم احتمال پکې دا دی چې دا موږ د اعنی فعل محذوب د پاره مفعول به جوړ کو یعنی اعنی متصلا و منقطعا بیا به موږ منصوب وایو. بیا د متصل تعریف کړی دی وهو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها چې دا مستثنا متصل دا به موږ هغې مستثنا ته وایو چې هغه د الا او د هغې د اخواتو په ذریعه باندې د متعددو نه یعنی د ډیرو نه وباسلی شوي وي. نحو جاءني القوم الا زیدا. نو دا د مستثنا متصل مثال دی. تدې ترکیب به موږ داسې کوو جاء صيغه واحد مذکر غایب فعل ماضی معلوم نون وقایه یا ضمیر منصوب محلا دا مفعولی به دی. او دا القوم مرفوع په ضمیر سره دا فاعل دی. او الا حرف استثناء او دا زیدن دا مستثنا ده او دا منصوب ده په فتحې سره. او منقطعه یعنی مستثنا به یا متصل وي او دویم قسم مثلا منقطع دی. وهو المذکور بعد الا واخواتها او دا مستثنا منقطع دا هغه مستثنا ته وایي چې هغه د الا او د هغې د اخواتو نه وروستو ذکر کړی شوي وي. غیر مخرج عن متعدد او دا د متعددو نه نه یې وباسلی شوي. ولې؟ لعدم دخوله فی المستثنا منه ځکه چې دا په مستثنا منه کې داخل نه ده. نحو جاءني القوم الا حمارا نو دا مستثنا منقطع مثال لی. ترکیب دار جاء فعل نون وقایا دا یا مفعول به دا. القوم مرفوع په ضمیر سره دا فاعل لی. الا حرف استثناء او دا حمارا دا مستثنا ده. ان شاء الله تعالی په آینده درس کې مصنف چې دا کم اعراب بیان کړی دی د مستثنا ان شاء الله تعالی موږ به دغه ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.